غور سره واوري ښه او دا به زه بار اورم او یوټیوب والا لږ خیال سره ختم شي بیا تاسو ټول ته اجازه درکوئ خو دا ولې واورئ بس ښه په غور ورته وګوره نو مالداره خو نه ده خو نور څیزونه ورسره مالدار هغه ښځه څه شوه هغه ښځه نه اوري روره بیا واورئ ورته وګوره نو مالداره خو نه ده خو نور څیزونه ورسره مالدار بس ښه په غور ورته وګوره نو مالداره خو نه ده خو نور څیزونه ورسره مالدار بس ښه په غور ورته وګوره نو مالداره خو نه ده خو نور څیزونه ورسره مالدار سپینې سپینې مه وایه که ژوند غواړې وینو توبه وایه که ژوند غواړې دا ګورې دا الله تعالی رالیږي لګیا دی کېدای شي دا چا رالیږل ما دا رالیږل دي که نه الله تعالی د هغې بخشش کړی الله تعالی په هغې مهربان شوی څوک چې چا رالیږل دا زه به مړ شم د هغه نوم نه علم السلام علیکم ملګرو تاسو دا الف خان شرپاو صاحب د اواز خو موږ پیژندلی لکه دا خو ایډیټینګ نه دی کلیر وایس دی د جان حبیب صاحب اوریجنل ویډیو د هغه په لایف کې پرته ده زه پې صرف ریاکشن دپاره راغم مالم چاره ولیږله خو دا څوک یادوي زمونږ پښتنو خویندو میندو کې یو څوک یادوي که نه بر خو څوک نه یادوي زمونږ د پښتنو خویندو میندو کې به څوک نه څوک خو به یې که نه چې یادوي چې نوره مالداره نه ده خو تاسو نور مخکې واورېدم نو ډېر د افسوس مقام دی یار ما له اوس هم خلک لکه ډېر کمنټ وکړي چې کیس دواړو طرفو له کتل دي نو زه هم دا کیس دواړو طرفو له تر اوسه ما کتو ما په ویډیوګانې هم کړي دي ما دغه بوټۍ ښځې یو ریکارډنګ تاسو سره شیر کړی وای نه پس بیا ما د یو بلې جینۍ هم میسیجز کړي چې ما له هم داسې ویلي چې تم راشه د ما حافظ الله تعالی به زه جواب درکړم او پلانې وډینګې خو لکه کېدای شي هم دروغ وای زه دا نه یم چې رښتیا وای خو دا دې اوس څه لکه د دې څه جواز تاسو سره څه جواب شته دی چې تاسو اوس ډیفینډ کوئ الف خان شیرباو چې څومره فین دي نو داسې څوک شته چې اوس د دې خبرې ډیفینډ وکړي الف خان بچ کې چې ووایي او دا خو د داسې ویلي دا اوس دی کم مال یادوي کم مال ورسره مطلب دا دې څه وایي چې لکه نوره دا ویډیو لکه دوباره ګورو یار افسوس مقام دی نه ده خو نور څیزونه ورسره مالدار نور څیزونه مطلب لکه اوس لکه دی له اوس مونږ کوم رنګ ورکوو دې څه بزنس څوک یادوي چې د هغه بزنس ورسره نور څیزونه مال لکه مطلب څه لی خو څخه مطلب هم نه جوړېږي یار نو ټولو مسافرو له زما یو ځل بیا ریکویسټ دی او څومره هم چې دا ډونیشن کوي د ټولو له زما ریکویسټ دی پلیز چې په پاکستان کې د دنیا خلک دي چې هغوی دا ډونیشن په غریبانانو خلکو لګوي صرف الف خان صاحب نه دی دا الف خان صاحب چې دې کارونو ته لاس اچولی دی یا غلط خبرې کوي یا غلط عمل کوي چا سره نو دا صرف اور صرف د دې مسافرو په وجه او د دې ډونیټر په وجه څومره ډونیټس چې کوم دي څومره ډونرز چې کوم دي د دوی په وجه لکه خلک لکه یو پیغله چې ځي یو مور خور چې ځي کیمرې مخې له کښېني او ویډیو کوي او خپله در غریبي جاړي نو هغه خپلې مجبورۍ نه ځي ډېره غټه مجبوري کښېني ډېره غټه مجبوري شي نو لاړه شي پردي در له لاړه شي پردي در کې بیا کیمرې له کښېني هغې له پته چې ما به د دنیا خلک ګوري او هغه خلک په ما له پیسې رالیږي زما غریبي ده دا ډېره غټه مجبوري غواړي تاسو خپله سوچ وکئ از تاسو خپله کور کې به هم خویندې میندې وي الله پاک ترې دغې ځینه وساتي الله پاک ترې داسې ټایم نه وساتي زموږ ټولو خویندې میندې زموږ ټولو KPK زموږ د ټول پاکستان خویندې میندې د داسې ویډیوګانو نه الله پاک وساتي د داسې ځای نه دی الله پاک وساتي خو تاسو خپله سوچ وکئ چې دغه ځیلس او کس ځینو ډېرې مجبورۍ نه ځي که نه مستۍ نه خو څوک نه ځي که نه نو چې بیا داسې قسم خبرې خلک اوري او داسې قسم خبرې بیا په نیټ باندې راځي او داسې قسم خبرې دنیا ګوري او هغه خلک یې هم ګوري چې څوک ډونرز دي او هغه خلک یې هم ګوري چې څوک الف خان له پیسې رالیږي نو یې به څه وایي یار چې زموږ پیسې لکه داسې غلط سړي راتلي زموږ پیسې داسې غلط ځای کې ولګېدې زموږ پیسې داسې غلطه لاره کې لاړې نو افسوس مقام دی یار جان حبیب دا ویډیو لږه مخکې ګورو کېدای شي څه مطلبي خبره پکې وي دا خو 34 منټ ویډیو ده ما له چا لینک را سینډ کړو نو هلته نه ما ډاونلوډ کړه خو مخکې ګورو چې څه پکې شته که نه بس ښه په غور ورته وګوره نو مالداره خو نه ده خو بیا یې واورئ چې هسې نه چې تاسو وایئ غور ورته وګوره نو مالداره خو نه ده خو نور څیزونه ورسره مالدار بالکل دا الف خان بس ښه په غور ورته وګوره نو مالدار نو دا دلالي نه ده چې دا خلک یې سرنځي او دې ښځې ته ووایه ته به دې بچ شوې بله خبره دا ده چې لکه دا وایس چې کوم دی دا الف خان لکه یو خپل ډېر
مرګري لبکړي یو ډېر کلوز فرند لبکړي کس لبکړي چې ډېر فری غب شپ وي ورسره او د کې ورسره کې د شي پارټنر وي کې د شي هغه کس لیکړي کنه نو هغه کس سره پاسې دل دا میسج الف خان شرپول لګل لکه دوست خپل کسان هم ډورو را پاسې را وخیږي چې د الف خان نه په حق دی او د کې دا غلطی شته نو عمر خلک را پاسې نو دا چې ډېر په مخ کې را پاسې دل ډېر خبره مخ کې په زر کوي بیا ووري مړه بیا اور ورته وګوره نو مالدار خو نه ده خو نور سیزونه ورسره مالدار بیا ما ورو الف خان دا خبره بار بار مو حبیب جان صاحب جان حبیب اور ورته وګوره نو مخکې به کو یار دا خزه ده دا لزر خزو کې یو خزره وته ده د خپل لورګان نه بخي د دې رور د دې ماما د دې د ترور زیاده دی ووري دا اوس ما سو ویلې دا سمې په وورول دا دی ووري او د دې نه پس به دا ویډیو کې دا باندې خان پسې کنزل کوي لعنت دي شي پتا خزي چې ته هغه پس اوس کنزل کوي هو دنیا کم زیله ورسېده او زمون پښتانه رونه توبه خدای توبه الله پاک دې داسې خلکو ناړو داسې کار اخلي نه دا کم خلک چې په ناجایز باندې او په مړه بس سبا تاسو لوي مسافرونو څومره چې زما اډینس یو دا ویډیو ګوري ټول خپوي پښتانه نن سبا سو کمکل نشته هر سړی خو خيار د روټي په خله منډي کمکل اړوشتره ناغه په خوا وختونو چې ساده ګل په پکې نن سبا ساده ګل سو کم نشته هر کس پويږي یار نو پلیز یار پوي شي بس کوي وړي د دې خبرونه هم وړي ځانونه نور مشرموي او دا پیسې میسي چې کوم دي دومره په اسانه نشي ګټل دا مسافرونه زمون پیسې ګټي تاسو له پته شته پاکستان کې نن سبا څومره ګرمي ده او تاسو له دوبۍ او د سعودي عرب ګرمي لیدلې ده اخو ظالم سره ویډی کوي او بیا دغه زمون مسافرونه په دغه ګرمۍ کې پیسې ګټي او دغه خپل فیملی ته لګي خو دې غریبانو ته راولېږي او بیا داسې فاونډیشنز ولا ته راولېږي چې هغه یې غلط استعمال وکړي مس یوز وکړي نو ندي پکار یار تاسو چې پیسې کمې ګټئ نو هغه دومره چیپ پیسې نه دي دومره هرزانې پیسې نه دي دومره دغه پیسې نه دي تاسو خپل وینې تویوئ تاسو خپل خولت تویوئ خپل کور نه لري خپل د کور کلی بانګ نه اورئ د کور کلی د مړي اعلان نه اورئ د کور کلی غم خادای کې نه شریک کیږئ او تاسو بیا هم داسې غلط کارونه کوئ لکه غلط کار ولا زنه مطلب دا نشو چې غلط خلکو له پیسې را لګي صرف دا وین الف خان نوم زنالم د سره به داسې ډیر خلک وي چې ای با پیسې غلط یوز کوي نو تاسو د کلی نه بهر یې بچو نه بهر یې خپل کور نه بهر یې غم خادای کې د چانه شریک کیږي اجره جمعات کې نه کینای هر سمو پسې پریخي د تل یې مسافری کوي او بیا هغه پیسې چې کوم راځي نو هغه بیا داسې چې لګي نو تاسو افسوس نه کوئ ستاسو دماغ نشته د ستاسو زړه نشته ستاسو زړه نه خفه کیږي د ستاسو زړه په دې مسافرو اسوري ستاسو زړه په دې پاکستان کې په دې میاندو خیاندو خفه کیږي نو ځکه ولا پیسې را لګي دې ټیم کې ستاسو جذبات نشته دې ټیم کې تاسو جذبات کار نه کوي چې تاسو لګ را پاسي او وګورئ چې سکیږي زموږ د پښتونخوا کې زموږ د پښتنو میاندو خیاندو سره سکیږي لګ را ویښ شي پلیز ټول ریکویسټ کوم پلیز څومره ډونرز دي صرف مسافر زنه یادوم د پاکستان کې هم د دنیا ډونرز دي د دنیا داسې مالدار خلک دي چې پیسې دي ټرست والا تور کوي ویلفیر فاونډیشن والا تور کوي او هر چاله ای وای چې زموږ پیسې دی غریب لرسي لکه داسې خلک شته لکه یوسف جان یو ویډیو کوي وای مال مالدار خلک ټلیفون کوي مال وای غریب دی چرته نظر کې نشته چې زه دا پیسې ورکوم نو داسې مالدار هم شته چې غریب هم نه لیدلی او پاکستان کې څومره غریبي ده یار په کې پی کې څومره غریبي ده یار تاسو وګورئ الګ راویښ شئ دا ویډیو لګه مخکې ګورو چې مخکې ډېر سوی دی کومه زنانه یادوي بیا پې نورم لږ ډیپ ګپ لګو یار او ته به دا دی چې یاره ما دې خو څه نه دي ویلي ولې ستاسو حساب کتاب ګنډلې شوی دی که څنګه چل دی یا ته ښایسته نه ته خو جابره ښځه یې تا ته خو چې بل لا 1000 روپۍ ورکړی کېږي تا ته به 1 لک روپۍ په دې درکړی کېږي چې ستا سټایل ډېر خطرناک دی او هر پښتون په داسې بدماشه سټایل باندې ښځه غواړي چې هغه ښځه دې پوزیشن ته یې داسې د اسپې په شکل باندې لکاو روپۍ خرابولو والا پښتون داسې ښځه غواړي نو زه تاسو ته دا وایم چې بیا درته اورم دا ښځه به ځان له اوس کم ګوډ ګوري جان حبیب د دې مطابق نوره انکوایري روانه ده دی خو وایي زما آرمی کې دي او زما په پولیس کې دي او دې ایجنسیانې بدنام کړ دي ما سره ریکارډ پروت دی دې ایجنسیانې بدنام کړ دي د دې نه به د دې تپوس کوم او ستاسو مخامخ به کوم دا مې تاسو سره وعده ده دې اوس پورې صرف د علم خان شرک خوړلی دی دی نه دی خبر چې زه پیسو والا نه یم او نه زه د دې شیزونو شوقین یم
دا سيزونه شوکین زما وخت دا زما خیال دی د پنجاب هغه ښځه یادوي هغه الف خان سره څه ویډیو راغلی و لایف زما خیال دی د هغه پنجاب هغه جنۍ یادوي ښځه ده وټ ایور جنۍ ده د الف خان سپورټره ده الف خان مطلب هغې ویډیو هم شیر کوي او هغه د الف خان ډېره غټه سپورټره دی هماغه ښځه یادوي جان حبیب چې کوم دی نو دا یو ویډیو به یار تاسو له پکې ما یو ښه میسج هم درکو امید لرم تاسو به زما په دې میسج باندې ضرور عمل کوئ او زموږ د خویندو میندو عزتونه به ضرور بچ کوئ نو د ویډیو کتلو لپاره ډېره زیاته مهرباني ویډیو لایک کړئ کمنټ کې خپل رایه موږ سره ضرور پیش کړئ والسلام